مونځ کې به خشوع او خضوع به څرنګه وي چې څرنګه پیداویږي. دې باره کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حدیث نقل کوي او دا خبره کوي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی دا حدیث دی صحیح الجامع کې شته جلد 1 صفحه نمبر 394 باندې دی. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله یو کس تاسو نه مونځ کوي نو دغه مونځ دی چې لکه دا د خپل رب سره جرګې کول. نو چې کله تاسو مونځ کوو نو تاسو دی چې زه رب سره د کومې خبرې باندې کې جرګه کوم، یعنې دغه سوچ او فکر کول پکار وي چې یاره دغه زه رب سره کومې خبرې کوم، دا خیال فکر پکار وي. او دویم ادب دې کې دا ښایي چې یاره تلاوت باره کې چې کله یو جماعت کې یا مدرسې وغیره کوم ځای کې وي چې ډېر کسانو چې تلاوت کوي نو چا ورسره به نه وي بلکې د یو بل لحاظ ساتي چې چا تکلیف نه رسېږي. نو دا حدیث کې د حدیث بیا په فایدې او تشریح کې مفسرین ذکر کوي محدثین ویره دې منځ کې به سړی را خشوع او خضوع په څرنګه طریقې سره پیداوي. د حدیث مقصد څه دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیان کړی دی او د تشریح محدثین ذکر کوي وی دې طریقې سره دی چې یو سړی مونځ کوي نو ګویا کې دغه مونځ چې کله کوي الله اکبر چې وي نو دې مقصد دی چې ټول کوم کارونه دي ټول کارونه دې باندې حرام شول او دا نجیس شول، تکبیر تحریمات سره نور کارونه پرېږدي مونځ طرف ته متوجه شي. او مونځ کې اوس خشوع او خضوع څرنګه پیداویږي نو هغه دې طریقې سره پیداویږي سړی مونځ د الفاظو ته سوچ او فکر کوي، د الفاظو معنی زده کړي او بیا چې کله مونځ کوي نو مونځ کې بیا د الفاظو معنی ته سوچ کوي او دې کې سوچ کوي نو دې سره به دې را خشوع او خضوع چې دا مونځ کې پیدا کېږي او دې سره به دې مونځ برابرېږي. او بل علماو دا لیکلي دي وی یاره یو سړی چې مونځ اذان وشي نو اذان سره په ټایم جومات ته راتلل او اودس کول او داسې کې مسواک استعمالول، بیا تحیت المسجد کول، همدارنګې سنت غیر مؤکده کوم منځونه مخکې لکه مثال مازدیګر منځونه مخکې دي 4 رکعته دغه سړی په ټایم راشي او دوا کې نو دې کې حدیث کې راځي چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې او خلکو دپاره چې هغه څوک مازدیګر منځونه مخکې 4 رکعته نفل یعنې کوم سنت غیر مؤکده دي هغه وکړي نو دې باندې الله تعالی د رحم وکړي. نو بیا دغو کارونو سره مونځ کې خشوع او خضوع او توجه برابرېږي. چې کله مونځ کې خشوع خضوع او توجه برابره شوله نو ظاهر خبره چې قرآن کریم آیات مطابق د مونږ تاسو مونځونه برابر شي چې ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نو بیا مونږ تاسو بدکاریونه او همدارنګې چغلخوري زنا وغیره نه په دې طریقې سره منع کېږي.